یو تابعی دی لوی شخصیت دی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اغا پا یمامہ کی یو سړی د پیغمبرای دعوه کړی دا غنمو مسیلمة الکذاب مسیلمه وی زه پیغمبر او د پیسو د لالچ د پاره د پیغمبرای دعوه کړی ځکه یو ځل حضور پاک له مدینه شریفې ته راغی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راوستی و یوازې نو لوی لښکر و ورسره نو د مدینې نه بهر یې پړه وغورځاو نو حضور پاک وله ورغی او د حضور پاک سره حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه دته به خطیب الانصار وی د خدای ښکلی اواز ورکړی او فصاحت او بلاغت ولا خدای ورکړی نو خبره به ډېر اثرناکه وه نو چې ورغی نو هغه پیغمبر علیه السلام ته وی یو څو خبرې را سره وکړه وی یا خو به داسې وکړو چې په شهري علاقو به سته حکومتي او په بانډو به زما حکومتي دا را سره فیصله وکړي او یا را سره داسې لیکل وکړه که ته وفات شو نو ستا نه پس به زه باچه یم ګوره ټول چل د بادشاه دپاره د خدای دپاره خبره نه وه یا به په بانډو زما حکومتي او په شهري علاقو به سته حکومتي او یا به دویم دی چې استما سره لیکل و چې ته وفات شې نو ستا نه پس به زه بادشاه او یا به جنګ کو نو حضور پاک ورته څه فرمایي وی هلکه مسیلمه وی تا هغه کسې چې ستا متعلق ما ته خدای یو خوب ښولی دی حضور پاک فرمایي وی ما یو خوب ولید نو په لاس کې مې د سرو زرو 2 بنګړي فاهم نشانهما نو داغي په وجه زه فکرمن شوم چې خدای بنګړي پیغمبر او هغه ته په لاس کې بنګړي او بیا د سرو زرو بنګړي خوب مې لیده نو په خوب کې راته چوي چې پوکې ولا ورکا نو ما ولا پوکې ورکه نو په پوکي والوتل او ختم شو یو پوکی سره ختم شو نو فکرمن خوشم او په یو پوکی ختم شو نو تاسو هم اقایه یو دیو یو بل یو کس هغه ته به اسود عنسی وی فکر خمراله پیدا کړی دی سوچ او ټینشن کې بچولم خو ان شاء الله په یو پوکی بدوان ختمېږي او بیا ورته حضور پاک او فرمایل نبی علیہ السلام سره د کجور یو لخته وه وی که دا غواړي والله چې دام دله درنکم دله بادشاهي غواړي دا خبرې د بادشاهي دي که خبرې د پیغمبرۍ دي خبرې دې اوس د بادشاهي شروع کړې دا چوکه به هم در نه کم او ما تابع شو که ما ته رشا کړل الله به دې هلاک کړي او خدای به دې تباه کړي او زه دنه لاړم نورې خبرې سره نه کوم ثابت ابن قیس دا دې ناستې دی به سره باقي خبرې وکړي ته لاړ نبي علیه السلام نو هغې مسیلمة الکذاب یو لویه چرچه جوړه کړه او د خپل علاقې خلک یې ځان سره ملګري کړل هغوی به وایي دا پیغمبر دی د دروغې پیغمبرۍ دعوه حالانکه حضور پاک فرمایي انا زما نه پس بل پیغمبر به نه راځي انا خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیري پیغمبر دی او یو ځل یو فرمایل وی یو بلډینګ مثال ورکوي لکه یو بلډینګ دی او هغه بلډینګ د خښتو نه جوړ دی یوه خښته پکې کمه ده نو یو سړی ګیر چاپېره ګرځي یاره وی ډېر ښه بلډینګ دی ارمان که دا یوه خښته پکې پوره شوه نو څه ښه وی نو حضور پاک وی ویله دغې بلډینګ د اخیري خښته زیم د پیغمبرانو بلډینګ په ما مکمل شوی دی نو دغه سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه جادوګر غوندې سړی و خلک ورپسې شو نو دا ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنه دی یې رونیو تابعي دی رحمت الله علیه او ورته یې وی په ما ایمان راوړه هغې ځه کدو د غلو بوجې په ته ایمان راوړه ته خو ما ته معلومې ټول چل دی باچی له جوړ کړی دی وی ښه اور کې دی غورځوم سزا داسې در کوم چې د دنیا د تماشې سزا وی وی ښه چې څه دې خوښوي چې څه دې خوښوي کوه نو دی مسیلمة الکذاب دی دروغجن پیغمبر د اور بل که څنګه چې نمرود اور بل کړی و ابراهیم علیه السلام یې پکې غورځولی
اور بلک وی که په ما ایمان راوړې خو پرېږدم دی او که په ما ایمان نه راوړې نو دی اور ته غورځوم. ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه ورته وی اور ته مې غورځوي وی ته بلک ستا نه غورځولو نه مخکې ورته زه یو ټوپ وامه ګورم چې ما خپل خدای سوځوي او که ما به ونه سوځوي. چې اور بلک او دی غورځو ابو مسلم خولانی د ټولو نه مخکې اور ته ور ټوپ کړی او په اور کې ګرځي د اور سوی او د اور تو د الله په لاس کې دی. ایمان کلک کیسم نشتا ټیټ ایمان ساته په الله او دا یقین ساته چې دا اور د دې تو د خدای په لاس کې دی او دا اور یخول د خدای په لاس کې دی. ټیټ ایمان ساته ټیټ په خدای ایمان ساته. دا عقیده لره چې جوړونکی خدای دی. دا عقیده لره چې بیماری راوستون کې خدای دی. دا عقیده لره چې عزت او ذلت د خدای په لاس کې دی. او دا ټیټ عقیده ساته چې کوم ځای ماله خدای د مرګ مقرر کړی هملته به مرګ خامخا راځي. په دنیا کې مې د څوک هم نشي بچ کولی. هېڅ هم نشته. مونږ چې ناجوړه شو په زیارتونو پسې ګرځو. هلکه زیارتونه دې لري چې ته به بیماری علاج له وله ځې. ولې دا حکیمان دي که دا ډاکټران دي. هسې زیارت له تلی شي. زیارتونو له تلل او قبرونو له تلل دا ښه دي. رسول الله مبارک ویلی دي نهیتکم عن زیارت القبور. مخکې به خلکو زیارتونو تلو سره داسې ناروا عملونه کول نو پیغمبر مبارک پې نه بځئ. بیا وروستو چې د خلکو عقیدې درسته شوې وی مخکې مې منې کړی وی چې قبرونو له به نه ځئ. اوس اجازت ته ورځئ. دا سړي ته آخرت یادوي نو قبر له لاړ شه آخرت به دې یاد شي. د یو صالح قبر له لاړ شه نو ذهن کې به دې ډېرې خبرې راشي. اوهو څنګه نیک سړی و ګوره زه د کوم ځای نه رالم که داسې ځم خدای نیک کړم. کولی شي خو دا به نه وی چې کاڼې رالی او په ځان مږي چې دې سره جوړ شم یا خاورې رالی او په دانو باندې دوړی چې دانې به ورسره جوړې شي. او که ته وی پلانکي خو په خېټه دړو چې زیارت له لاړ جوړ شو نو د هغې مثال به درکړم. حضور پاک فرمایي زه نه ویم وی کله شیطان په یو انسان کې وردن نشي هغه کې بیماری پیدا کی نو بیا ورته لکې واچي پلانکۍ تیږې له لاړ شه پلانکۍ ونې له لاړ شه پلانکي زیارت له لاړ شه نو دې چې لاړ شي شیطان تیوځي نو یو ګوره که نه ټیک شوم. نو زیارتونو له تلل ښه دي خو په ښکلې عقیده دې له به نه دي چې زه زیارت له ځم چې خېټه باندې مې درد دی چې زما دړ ښه شي او په سترګو مې درد دی چې زما د سترګو دړ ښه شي او خېټه کې مې باد دی چې دا باد رانه وباسي او دا ماشوم ولا بوزم چې دا ماشوم ټیک شي. دا عقیده د شریعت نه ده نه د حضور پاک ته او نه د صحابو ده او نه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ده او دا کارونه نه صحابو کړي دي او نه تابعینو کړي دي. د حضور پاک قبر له ټول راغلی دی مبارک له روزې مبارکې له والله که چام ورسره دا چل کړي او د صحابو قبرون له به تابعین تل او بقي ته به تلل چام